خو چې د باوړه او ابدا بیل په ما پسې شاړ شي نو سود در سود هغه پیسې جمع شوي دي لینډمن د نه راځي چې میاشت په میاشت باندې میټر وګوري چې هغه مواد چې کوم خرڅ کړي هغه دی وکړي دیو چې کوم د سودونه بدل کړي په بیلونو کې چړاو کړي دي یک په بل اور په یو کس پسې چې تیم پیژنې زم پیژنې دا ټول کله پیژنې چې هغه یو غریب سړی د پاګ پسې وله کړو روپۍ راغلي دي او هغه په بل اور دلته چې کوم دی نو په دې چاو کې خودکشي کوله تیل په ځان اړول او دیو دي چې کوم دی دا دغه د کم ځای نه ورکی دا تجویز ورکوم چې وزیرداری صاحب د ونیسي نواز شریف شهباز شریف دا ټول د مولانا په رحمان زمونږ د سراج صاحب پورې دیو دي چې کوم دا قرباني وکي او د IMF نه د مونږ د جان چوړاو کی دا عوام پاکستان سره شوی دی د اسلامي نظام په نامه باندې په کار دا چې د اسلامي نظام راشي زه آرمی چیف ته اپیل کوم زه صاحب تاسو ته د عوامو سترګې دي زه تاسو ته وایم چې مونږ د IMF د غلامۍ نه آزاد کړي بیا به مونږ باقي د 14 اګست په تسلی بخش سره مناو. نو عبدالرؤف لالا په دې وخت کې زموږ سره موجود دی کوم چې یو سوشل ورکر هم دی او ډېر اکټیو سړی دی دا راته وایي عبدالرؤف لالا چې د پاکستان د ازادۍ یو کم 80 کاله وشو آیا د دې ازادۍ نه ته مطمئن یې که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جشن ازادي د 14 اګست دا زمونږ لپاره د ښه خبره ده د فخر خبره ده ځکه چې دا زمونږ ډېر په قربانو مشرانو دا آزاد کړی دی مونږ له پکار ده چې مونږ هم ښه په جوش او خروش سره ملاو کړو په دې موقع باندې زه خپل آرمي چیف ته صدر وزیر اعظم صاحب ته ټولو ته جشن ازادي 14 اګست مبارکي ورکوم عوامو ته هم ورکوم ښه په خوش جوش په خوشور خو افسوس خبره ده چې په ازادۍ کې مونږ غلامان یو دا غي وجه دا چې مونږ د IMF غلامان یو دې ته زه ازادي نه وایم پاکستان سره شوی دی د اسلامي نظام په نامه باندې په کار دا چې د اسلامي نظام راشي زه آرمی چیف ته اپیل کوم زه صاحب تاسو ته د عوامو سترګې دي زه تاسو ته وایم چې مونږ د IMF د غلامۍ نه آزاد کړي بیا به مونږ باقي د 14 اګست په تسلی بخش سره مناو نور سہولتونو باندې د لازم صاحب خو دا وکړي آرمي چیف صاحب دا وکړي چې دا ټول کومه د سیاستدانانو د خلکو ورسره به شمولي پوجیانو دا ملک چې کوم دی نو دا دیو قربان دغه کلی دي د اساسي برابر کلی دي دیو دی ولګي او د آرمي چیف صاحب د یو تجویز برابر کی چې موږ د غلامۍ نه آزاد شو د دیو نه د یو بنگلا څخه شه دی د قرباني ورکي د ملک د پاره دی ول څه تجویز ورکي چې زه ول دا تجویز ورکوم چې وزیرداری صاحب د ونیسي نواز شریف شهباز شریف دا ټول د مولانا په رحمان زمونږ د سراج صاحب پورې دی چې کوم دا قرباني وکي او د IMF نه د موږ د جان چوړاو کی دا عوام څه طریقه چوړاو په دې طریقه چې بس دیو چې کوم اساسي دي نیمه دی ولور کی په خپل لکه په بل ورځ په قومي سملې کې چې کوم دی نو مصطفی کمال کوم تجویز ورکړي دا غي حمایت دی وکي حق قرباني دی ورکي بس IMF نه مونږ آزاد زه خدا هم عبدالرؤف لاستا خه تجویز دی خو زه وایم چې دا غي دا ټول اساسي تر جمع کې کنه نو دا غي نه لس اربع روپۍ نه جوړي یو عرب ډالر ته ول یو خبره کو خیر دی مخکې اکثر به چې کوم نه تاسو احتجاجونه کول د تحریک انصاف په دور کې چې یاره مهنګایي ده او بدامني ده بیا به چې کوم نه بار به په روډونو باندې راوتی چې یاره بېروزګاري ده نن تاسو اواز پورته نه کو زه آیا په صرف په دغه اساسو خرڅولو باندې به د پاکستان قرضه څه حل کشي زه درته یو خبره کوم داسې سټې شته دی چې یو کس قرباني وکړي یقین په خدای وکړه چې د IMF نه مونږ ازادي دی شو دغه د سندم باقي د مهنګایي خبره ده مړه یو کس په بار ملکونو کې جزیرې اخیستې دي د خدای مسلمانه د خلکو د ملک دغه کلی د اساسي بار ملکونو کې ساز کلی دي دا د قرباني وکړي وردی کې کنه ولې د IMF نه آزاد کې بیا مونږ آزاد شو بل د مهنګایي خبره ده ګوره وابدا ول ځان چې کوم د خپل اداره کې منمانی راغستې ده ار یو محکمه له چې ورزه زموږ د تانې له ورزه عموم دلته د غریب سړي خبر اډول زیږي نو دلته په بل اور په یو کس پسې چې تیم پیژنې زم پیژنې دا ټول کله پیژنې چې هغه یو غریب سړی د پاګ پسې وله کړو روپۍ راغلي دي او هغه په بل اور دلته چې کوم دی نو په دې چاو کې خودکشي کوله تیل په ځان اړول او دیو دي چې کوم دی دا دغه د کم ځګینه ورکی منګایان د وړو حالات دغه دی د چینو حالات دغه دی منګایان دي خلک جزا راغل په کوم اصول باندې خوش جشن آزادي او ذهني تور لکه منګه ذهني تور غلامان او بدني تور منګه آزاد بالکل منګه ذهني تور
تور غلامان یو ها. موږ ذهني تور غلامان یو کله چې موږ د مېب نه آزاد شو نو موږ بالکل مطلب د ازادي صحیح ده بالکل صحیح خبره دی وکړه دا راته وایي چې د وابډا خلاف اکثر په خلکو کې غم غوسه هغه اظهار کوي وختن په وختن څنګه چې تا خبره وکړه چې په یو کس پسې 1 لک روپۍ راغلي یا 6 لک روپۍ هغه موږ ته معلوم دی چې دغه د رزق درک نه لګي وابډا په هغه پسې بقایجات دغه کلی دي آیا دا وابډا چې کوم مطالبه کوي چې په خلکو باندې بقایجات دي نو مولوي صاحب دا بقایجات دا سر تاسو منه څه طریقه ولا اختیار وي زنده‌باد خسته سوال دی وکړو د وابډا والدا دا چې زما په وابډا باندې قرضې نو ما پسې وای زه په بل مېش کې باید کټ کما خو چې د باوډا وابډا بیل په ما پسې شارټ شي نو سود در سود هغه پیسې جمع شوې دي لینډمن د ناراضي چې مېش په مېش باندې میټر وګوري چې هغه مواد چې کم خرج کړي هغه دی وکی دیو چې کم د سودونه بدل کړي په بیلونو کې چړاو کړي دي اکسچینج صاحب دی مهرباني وکړي کیدنی د عوامو سره کم سودونه چې کم ناجایز ټیکسونه په دغه کلی لا وکړي دي هغه دی وتماب کی او باقی نه اکسچینج صاحب کوي زوی راضي دی او راضي چې دلته چې کوم بنک په کوم حقیقتي قرضې اب ولمنګ اکسچینج د دغه شانته ورکو موږ د آزاد په دره ته وایي چې یو کم اتیا کاله وشو د پاکستان د ازادۍ د دې ازادۍ نه خو تاسو مطمئن خو نه استئ خو د پارټو ته مختلف پارټو مشران ته څه پیغام ورکړي چې آیا موږ به د حقیقي ازادي کله حاصلو په څه طریقه نور مټغه وا دا غي د ما ویل چې کله موږ د IMF نه آزاد شو موږ به حقیقي ازادي ومنو السلام علیکم السلام علیکم